د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام د راوړو واقعه چې د ابو جهل او د نضر بن حارث د دوانو کافرانو د مکې سردارانو او چالاک خلکو دوی په نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډېر نازیبا الفاظ کنځلې وکړي او دا الفاظ یو غلام او وینځه وه هغې دا واورېدله دا خبرې چې واورېدلې نو چې کله د نبي علیه الصلاۃ والسلام تره حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار نه را روان دی کمان چې ورسره دی هغه غشې مشې هغه ورسره لاس کې دي او دوه درې خرګوش یا ورسره دوه درې مرغۍ په لاس کې دي نو هغه ورته وایي دا وینځه چې یو خبره ته کومه خو زما نوم ما یې ده وه دغسې کې چې دا سرداران دي په دې دارالندو کې چې ناست دي یو ابو جهل او دا نضر بن حارث دوی په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ډېر نازیبا کنځلې وکړې چې ما ته هم ډېرې بدې ښکاره شوې هغه واورېده وایي خال ما په وراره پسې دا خبرې کړې دي واو دلته حمزه رضی الله تعالی عنه فورا هلته لاړې دارالندوه ته او ابو جهل ناست وکړم د مشرۍ هغه پټکې مټکې هغې سیټ ایښودی و هغه کمان چې ورسره وکړم هغه غشه لنډکی هغې باندې یو دوه درې سړو ګزار ووهلو دا سړي ولې پوهېږي نه خلکو ته تلې پاگل خو نه یم هغو ته زه ټیک ټاک یم پاگل دا خبیث دی چې زما په وراره پسې نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې دا کنځلې کړې ده دې بدې ویلې دي او بیا د هغې نه فورا ډایرکټ راغلی نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو او مسلمان شو نو دلته دا واقعات تفسیر